پښتانه ډېر مشکلاتو کې دي، دومره مشکلاتو کې دي چې هغه نن موږ تاسو له هم تصور نشو کولی. د دې ملک واکداران خو یې نشي کولی، د دې ملک ادارې یې نشي کولی، او جهان هم د دې تصور نشي کولی چې د پښتانه سره چې په دې ملک کې کوم ظلم له 83 کاله روان دی. بیا دا تېر 20 کاله کې چې کوم مشکلات راغلي دي نو هغه راغلي دي، د دې تصور څوک نشي کولی. یعنې په دنیا کې هر د ظلم، د جبر، د تعصب، د بدنیتۍ هر هغه عمل له پښتانه قوم سره شوی دی چې هغه دنیا تصور هم نشي کولی. بې علمه ورځ، ناروغ حالت ورځ، مریضان په لکونه دي، په لکونه. یعنی هر دویم دریم کور کې یو مریض ده، او بېروزګاري د کروڑونو په تعداد. یعنی پښتانه چې دي خدای دې ډېر لري، کم سے کم په دې ملک کې 6 کروڑه نه زیات د آبادي ده دې ملک کې، بلکې 6 کروڑه منځ کې د دې آبادي ده. نو دې کې په کروڑونه بېروزګاري ده. بلکې زه به دا وایم چې نن سبا خدای دا دغه کړي چې ځوانان چې دي دا په 100 دي د آبادۍ. یعنې په دې 80% ځوانانو کې چې دی چې څه ته علم ویل کېږي، تعلیم ویل کېږي، پرایمري نه، میډل نه، میټرک پاس نه، دا نن سبا په تعلیم کې نه راځي. دا په 100 کې 80 چې دي د دې علم زمارومه دي. د هر کلي بچی، د هرې ضلعې بچی، د ټول ملک کې د هرې قبیلې بچی چې دي د دې اعلی تعلیم زمارومه دي، که هغه نجونې دي که هلکان دي. مسافري چې د هغه ډېر زیات استعداد پښتون کړي ده په دې ملک کې. عربو ته ځي، نور جهان ته ځي. پاکستان کې ضلع نه بیانوم، صوبه نه بیانوم، ښار نه بیانوم، داسې یونین کونسل نشته. له دې خنجراب، ګلګت نه واخه تر کراچۍ پورې، تر ګوادره پورې، دا ټوله فاټا پکښې او کشمیر پکښې. په دې یونین کونسل کې به پښتون مسافر نه وي د خپل روزګار دپاره. ستاسو اندازه وکاست. او په سوات کې یو څوک هم دا نشي ثابتولی چې پنجابی د مزدورۍ دپاره دلته راغلی، د حکمرانۍ دپاره راغلی دی او اوس به موجود دی. یو سندی دلته د مزدورۍ دپاره، یو بلوچ دلته د مزدورۍ دپاره، یو سرایکۍ دلته د مزدورۍ دپاره. عربیان خو څه کوي، خو ګسوانه پیدا کوي یا یورپین سیمې. نو تاسو اندازه وکړئ څومره بېروزګاري د دې کار. نن په پاکستان کې واحد شریعت چې دی، ځکه شریعت ویل کېږي، شناختي کارت، دا د ټول پښتانه غسلې دا دوی شکمن کړی دي. ستا شریعت شکمن چې دا بیا څوک څنګه کوي؟ حالانکې زموږ د دې دنیا چې د هرې دنیا چې څوک امریکا ته ولاړ شي، جاپان ته ولاړ شي، یورپ ته ولاړ شي، هغوی ته زیات سے زیات په 3 کال کې شریعت ورکوي. موږ په خپل وطن پراته 15,000 کلن او بیا 83 کلن پاکستان کې بیا هم زموږ ځینې وروڼه چې دي هغه شریعت دوی مشکوکه لښکري. او بل دا دی چې دهشتګردي چې ده هر پښتون ته چې دی هغه ته د دهشتګرد په نظر کتل کېږي، ترهګر په نظر کتل کېږي. دغه لوی لوی ستونزې زه تاسو ته بیانوم. تفصیل یې ډېر دی، پراخه نه بیانوم، وخت کم دی هغه نه. بیا په دې کې دا دی چې د ترهګرۍ او د دهشتګردۍ په هکله باندې پاکستان کې دوی دا وایي چې معنا 80,000 تر 50,000 کسان چې دا د دهشتګردۍ کې قرباني شوي. نو په دې کې 80,000 چې دا پښتانه دي.
په دې کې د سوات ونډه شته، په دې کې لویه برخه چې د هغه د فاټا اخیسته، بیا د خیبر پښتونخوا اخیسته، ډېره کمه به د جنوبي پښتونخوا. په کراچۍ کې د پښتانو ونډه شته د دهشتګردۍ خلاف، په پنجاب او په اسلام آباد کې ونډه شته. دا ستا شهیدان وکړي. فاټا کې 2,22,000 کورونه آباد کورونه ړنګ کړل، په تیارو باندې، په ټینکونو باندې او په توپخانو باندې. دا د سرکاري کار زه دوی ته بیانوم. دوی پټوي له ولسه زه او د ښکوي. بیا د دې ملکان ډیویژن سوات پکښې د دې آبادي څخه ډېره زیاته آبادي ده. معنا له دې ځای دوی دغه دوی ویلی چې 15-20 لکه زیات چې دې د آی ډي پیز لاړو، لاندې لاړو، اوار علاقو ته لاړو، د خبرو خواته، د صوابیو خواته، د مردانو خواته، د چارسدیو خواته، د موخان لا نارت وزیرستان، شمالي وزیرستان زه 15 لکه آی ډي پیز دي دا کیمپونو ته ولاړو. دا جمع که 40 لکه انسانانو مایګریشن وکړي، معنی د خپل کلي، له خپل کوره، له خپل نغنه. دا په دنیا کې یو ځای نه دی. دا یمن کې جنگ دی، شام کې جنگ دی، دغه فلسطین کې جنگ دی له ډېره زمانې ځه، مګر دومره په یو وار باندې معنا له خپل کوره تګ څه دی دا چا دونې نه دی کړی. نه پاکستان او د هندوستان تر مابین 15 جګړې شوي دي له دواړو طرفه نه، هندوستان او پاکستان له طرفه نه 10,000 کورونه هم نه دي ړنګ شوي. زموږ 2,22,000 د دواړو خواو نه په 15 جنګه کې جګړه کې 10,000 کسان نه دي مړه شوي. زموږ 80,000 مړه شوي، شهیدان شوي. زموږ چې دی منه دا شکر دی تسلیم شوی یو پښتون هم نه دی، یو پښتون هم 2,000 چې دی دا تسلیم شوي. دا به هم ګورو دا دونه ترهګري کورونه ړنګ شوي، پښتون تسلیم شوی نه دی په تاریخ کې. نه چنګیز ته، نه مغول ته، نه عرب ته، نه صفویانو ایرانیانو ته، نه سیکانو ته، نه فرنګیانو ته. دا ستا د ملت، ستاسو د نیکهګنو تاریخ دی. بل دا دی چې د پښتانه چې کومه مردم شماري ده دا صحیح نه ده شوې. تر ټولو بنیادي شی چې دی دا مردم شماري د سرشمېرنه ده. د پاکستان ټول بجټ ته سرشمېرنه وکړي، د پاکستان ټول نفسي چې ده دا په سرشمېرنه مردم شماري باندې ده. د قومي اسمبلې حلقې چې دی دا پر سرشمېرنه مردم شماري باندې ده. فاټا 1.5 کروڑ ده، دوی شمېرلي دي 50 لکه. تاسو اندازه وکړئ. سوات سیمانه له ننه ځه 10 کاله مخکې دی، زیات 12 کاله مخکې آی ډي پي 25 لکه، او د سوات په سلو کې 40% خلک بتلي، 40% برتن د دې ونه 10% د مختار خان. اوس مردم شماري راواخیست، تاسو په څو ده؟ 22 لکه، 21 لکه ده که 22 لکه نه. د سوات مردم شماري څه ده دا سمه نه ده لیکل شوي. دا دلته ورور دا خبره کوله سیټان د زیات شي، ضلعې د زیاتې شي. ګوره اوس هم د سواتیانو معنا د قومي اسمبلۍ سیټان یې کم دي، ستا د آبادي ده. د صوبایي اسمبلۍ سیټان یې کم دي، د سوات دي. نو دغه قراره ګډه خیبر پښتونخوا ورکړي. مردم شماري ډېر لوی اهمیت لري. دې ته د دې خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه چې دي دې ته ترجیح نه ده ورکړې، اهمیت یې نه ده ورکړی. دې دپاره کمپین نه دی چلولی. د دې دپاره دا ټولو مشرانو دا ضلع چې د دې دپاره کمپین مهمه نه دی چلولی. مردم شماري ډېر لوی اهمیت لري. چې صحیح مردم شماري وشي
او پنجابی او سرایکی سره تقسیم کړي د پاکستان لویه ژبه پښتو ده او د پاکستان لویه آبادي د پښتانه. اوس به موږ څنګه کوو چې پښتون په دې باندې ځان نه پوه کوي او په دې کې قصور د سیاسي پارټیانو دي، سیاسي ګوندونه دي چې دا ولې نه کوي او دا حکومتونه دي پر دې باندې دغه نه کوي. نن هم په کراچۍ کې تحریک چلیږي، MKM جماعت اسلامي چلوي، که د کراچۍ آبادي چې دا 3 کروړه ده، تاسو 1.5 کروړ لیکلي. اوس تاسو په اندازه وي که نن هم لګیا دي احتجاج کوي. موږ دې ته توجه نه کوو. خیر دا خو دا مسایل د سوات څه کوم مسایل آفرین پر تاسو باندې، د سوات پر مشرانو باندې، د سوات پر سیاسي پارټیانو باندې، د سوات پر ولس باندې د دهشتګردۍ خلاف لومړی قدم تاسو واخیستی چې تاسو سوات قومي جرګه جوړه کړه، پر میدان ودرېدلاستئ. له دې ځای مسوکه سوکه دا دهشتګردي تاسو ټولوله، له ګرد خیبر پښتونخوا کې بیا پښتانه زړور سو، بیا تر پاټاک پورې، بیا تر دې بنیاد یې تاسو یې شو. آفرین پر تاسو باندې. و آینده به هم دغه روایت برقراره ساتئ، دغه به کوئ. سره تاسو ډېر زیات تر موږ زیات ډېر وخته پورې تاسو آزاد پاتې سوي یاست. موږ کوټې والا تر دې مخکې غلامان سوي وو. ته بر ته موږ ته یو باچهي ولا دا ته ریاست وو، پېښور تر دې مخکې زیات غلام سوي وو او دغه سوي. دا بیا د تاریخ بدقسمتي ده چې بیا ته په کم شوق باندې بیا ته دغه سوستی زموږ پر لاره باندې سوستی و دغه سوستی. په غلامۍ کې به مقابله نه سره کوو، په خپلواکۍ کې به مقابله سره کوو. دغه دا هم صحیح اعزاز دی. د سوات تر ټولو لویه مسله دغه نه چې آبادي زیاته ده، نمایندګي یې کمه ده. د سوات مسله دغه ده چې سوات شامل سو په ملک د یو ریاست په توګه باندې، د یو باچهي په توګه باندې، مګر ریاست د سوات د ولس سره هغه ژمنې، هغه وعدې، هغه قولونه هغه یې نه کوي پوره لکه څنګه چې ډوله وار یې کوي. سوات اوبه دي، دا یو دولت بهیږي. سونه چې ده دا د اوبو په مقابله کې معنا نه لري. تیل و ګیس د اوبو په مقابله کې معنا نه لري. که سونه نه وي دنیا چلېدی شي. دا تیل و ګیس نه وي ایجاد شوي دنیا چلېده، انسانان ټیک مشکلات به وو. د اوبو بغیر څه دی، نه پخوا دنیا اوسېدلې ده، نه نن اوسېدی شي، نه سبا اوسېدی شي. د هر څه متبادل شته، د اوبو متبادل نشته. هغه شکر د سواتیان یې لري. او ستاسو پر اوبو باندې نن څه دی پنجاب مزې کوي، سند مزې کوي، ځینې بلوچ علاقې مزې کوي، او ستاسو ته فایده نشته. تاسو ته فایده نشته. د دې خو په کار دا دی د دې اوبو خاص پر دې باندې ټیکس ولای، او د کومې علاقو چې کومه د دې دغه د کال پر سر باندې په کار د دې آمدن د کېدله، لکه د ګیسو د تیلو ده. چیرې چې ګیس راوځي هغه علاقې ته بیا هغه صوبې ته دغه یو خاص برخه ورکول کېږي. تر دې خو قیمتي اوبه دي، په کار دي د اوبو قیمت وی د ملک په خزانه کې جمع کېدلی، بیا پر صوبو پر علاقو باندې نه کېدله. دا مطالبه موږ نه کوو، دا ګس زموږ څوک هم نه کوي، نه زموږ دانشوران کوي، نه زموږ معاشي ماهرین کوي. بیا دا د سوات خدای ډېر ښکلی پیدا کړی، یعنی د هره دره، د هره منظره دا دولت دی. جنت هم دی، دولت هم دی. دا هره دره ستاسو دولت دی. دا تر کارخانو هم زیات دولت دی، دا تر دکان هم ډېر زیات دولت دی، دا تر زمینداري هم ډېر زیات لوی دولت دی. و نه دی د دې دولت صحیح استعمال نه دی سوی، دا یې نظر اندازه کړی نه. سویزرلینډ دی، د دې ډېر لوی اکانومي ده. په سلي کې به زه دا یم چې 95 برخې چې دي دا سیلانیان وراځي بس ډېره. نورې دونې داسې دغه نه څه داسې دی کارخانې دي، یا داسې مصنوعات دي، یا داسې د کمال دغه دی و فلانه دی.
نو ته تر دوکاندارۍ ته تر زمیندارۍ تر دې هر څه چې دی دا ستاسو قدرت ته د وطن ښایست درکړی دی د دې دولت څوک تصور نشي کولی که ریاست ته ترجیح ورکړي دا ایکسپریس وے چې دلته په قراردادو کې بیان شوه په سینټ کې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دا سپارش کړی دی دا سینټ پاس کړی دی چې دا د سند پر یوه غاړه یا بله غاړه یا منځ کې دا د یو برج په توګه باندې پل په توګه باندې دا د ګرځول شي دا به ښایسته وي سیلانیان به هم خوند پر اخیست په اوبو کې روان او ستاسو ځمکې ستاسو دوکانونه ستاسو کورونه به دا به هم بچاوي دا په دنیا کې منفرده اکسپریس وي هر څه خرڅه ده زیاته واخلي دا خو دونه خبره خو نه ده دا خو دونه خبره خو نه ده خرڅه زیاته راځي رانیسي دا په سینټ دا پاس کړي ده دا خبره چې ده یوه موږ دا اوس یوه میاشت کېږي موږ په سینټ کې دا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دا کړې دي چې دا نوښارزه بیا تر مالکنډه درګۍ پورې دا د انګریز په دور کې کم ټرین و دا په کار دا چې دا اوس برته شروع شي دوی اوس موږ سره وعده کړې ده 4 میاشتې کې دې شروع کوي نو موږ دا ورته ویلي دي له دې درګۍ مالکنډه ځه دا ریلوې لاین پټړی چې دا تر کالامه بوز است د سوات آبادي هم ډېره ده او دې ته به د کال معنا زه به دا چې 1 کروړ 1.5 کروړ سیلانیان به په دې ټرین کې ډېر په خوند ځي دا به یو خاص ټرین به یو دغه به یو د دې آمدن به بیا ځان کوي د دې اثرات به ځان کوي مګر دا غواړي د صوبې لخوا ستاسو د ماندګانو لخوا ستاسو د سیاسي پارټیانو لخوا دا ټینګول غواړي دا خبرې چې ده بل دا دې چې دلته پر ریت وګوره او پر دې ټیکس وګوره باجرای وګوره پر دې ټیکس وګوره دلته د ځینې خلکو کورونه ړنګ سوي دي بیا ولاړ ساست هلته به تاسو ته کمانډنټ صاحب چې دی دغه به درکوي منظور دا په دنیا کې نه دا د آئین خلاف ورزي ده دا د قانون خلاف ورزي ده پکار دا دی چې صوبایي حکومت او سیول ایڈمنسټریشن چې دی د دې آئین په خلاف ورزي کې برخه وانخلي او پر دې سترګې پټې نه کړي سترګې به څوک نه پټوي پر دې مسایلو پر دې شیانو باندې او بل دا د سوات کې کم سے کم پکار دا دی چې معنا 15 نه زیات چیرلیفټ جوړ شي چې دا هر چیرلیفټ چې دا به روزګار نه دا به آمدن نه د سوات لپاره دا هر شله چې دا هر غر چې دی دا نه چې دی دا د شایست بیا ځان ته خپل یو دغه دی دا خپل دلته پکار دا دی چې سرکار خپل چې دی یو انټرنیشنل تور باندې لوی لوی وټلان جوړ کړي دا روزګار هم دی دا د ټوریسټانو دپاره چې دی د اوسېدلو ښه ذریعه به وي او دا نور وټلان خو هم دا دی شته او دغه شته چې دا پکار شي او بل دا د سرکار چې دی پکار دی ټیکسونه خو به نه وي دا اوس د 2023 پر خو دا ټیکسونه نشته کې هغه غیر قانوني تورې موږ دا مطالبه په سینټ کې کوي دا چې د دې وخت نور هم ایکسټینډ کاستي زیات یې کاستي ټیکسونه به نه وي بلکې سوات چې دی دا ځان ته سبسیډي پکار دي چې مرکزي حکومت یې ورکړي سوات ته سبسیډي ورکړي دې ته د سوات خلک معاشي حالت هم ښه شي او نور سیلانیان چې دي ټورسټ دي دا نور ترجیح توجه دغه خواته ورکړي دا ډېر ضروري دی چې پکار دی دا وشي په دې کې څه نه ډېر ضروري بل دا دی چې زه به آخري خبره دا درته وکړم چې دا ټول شیان چې دي دا چې چیرې ټوریزم وي هلته به د پولیس سره ډنډلې هم نه دا جهان قانون معنا ټوریسټان دا محسوسه کیس دلته وروره ده په سوات دي ته سوات خلک ډېر پرامن خلک هلته به له پولیس سره له وړو ډنډه به هم نه وي که نه فوج خو به نه وي اف سي به نه وي رینجر به نه وي دا به نه وي دنیا دغه دی ته به هغه به داسې ماحول د ښکي لکه خپل کور یې ټوریسټان وي که ټوریسټان نه راځي زموږ د حق دی چې موږ ښه ماحول دلته ژوند تېر کړو زموږ مشران زموږ سپین ږیري او زموږ ځوانان دا هم ضروري دی پکار دی چې دا او په دې کې نه نو د دې ټولو کارونو دپاره
پښتانه هر څه کوي خو سیاست نه کوي. دا زما تجویز دی. تاسو زه خواست کوم ټول ستاسو د دې جرګې په ذریعه له ټولو پښتنو زه دا خواست کوم چې سیاست لازمي دي څه کولی که سپین ږیری دی که ځوان په جنګ کې که زنان هم کوي پکار دي څه وایي. دا امریکې ترقي د سیاست په نتیجه کې ده، د جهالت او د بې اتفاقۍ او د دې په نتیجه کې نه ده. د یورپ ترقي، د چاینا ترقي، د رشیا ترقي، د جاپان ترقي، دا ټوله نړۍ چې ده د سیاست له لارې د ترقي معراج ته رسېدلي، د خوشحالۍ معراج ته رسېدلي دي، د امن معراج ته رسېدلي دي. بېروزګاریان یې ختم کړي دي، بېعلمۍ او جهالت یې ختم کړي دي، ناروغۍ یې ختم کړي دي د سیاست په نتیجه کې. دا خواست کړو ټولو پښتنو ته تاسو سیاست خامخا وکړئ. البته دلته سیاست ریاست چې دی سیاست یې بدنامه کړی دی، د ریاست ادارو چې دی سیاست یې بدنامه کړی دی. یو څوک د چا سره دوکه وکړي یا سیاست ورسره وکړي یا دا سیاست نه دی. هر ځای هوټل کې بسانه کې به لیکلی سي هر فضول خبره کوه خو سیاسي گفتگو سے پرهیز کرے. دا یو نه شعورن عمل و. مانا سیاست مانا درواغ، سیاست مانا منافقت، سیاست مانا دوکا، سیاست مانا فراڈ، سیاست مانا غلا. یا سیاست مانا ایمانداری، سیاست مانا اخلاص، سیاست مانا وفاداری، سیاست مانا غریب پروری، سیاست مانا خپل وطن دوستی، سیاست مانا خپل کام دوستی، سیاست مانا ستا اختیار، سیاست مانا ستا اقتدار، ستا د کام ستا د وطن آبادی، کارخانه، زراعت، خوشحالی، عدل، انصاف. سیاست دې ته ویل کېږي. نمایندگان چې دي نمایندگان چې د هرې پارټۍ د پښتانه دا مسایل شته. مثال ستاسو د کلي کې یو جګړه ده، د دوو کلیو ترمنځ جګړه ده پر یو مځکه باندې یا پر اوبو باندې یا پر یو ځنګل باندې. نو هلته چې بیا د سالس ځای راځي، د عدالت ځای راځي، نو تاسو کوشش دا کوئ دا د کلي چې زیات پرهیزګاره سړی، تجربه کاره سړی، خبره کولی شي هغه ور مخته کوئ چې یاره دا زموږ کیس ښه بیانولی شي، دا نه خرڅېدی شي دا مخالفو فریقه زه نه ویرېدی شي او نه غلطي کولی شي. نو بل هم دا کوشش کوي له خپله طرفه بهترین سړی ستاسو د رامخته کړي، مانه دلایل سره ووایي، خبره سره وکړي چې د خپل کلي حق وګټي. مانا د یو کلي د معمولي کار دپاره موږ بهترین کسان ورباسو. یو ښه وکیل نیسو چې دا ایماندار هم وي او ښه تجربه کار هم وي او دا خرڅېږي هم نه، د یو معمولي کار دپاره یې نیسو. مګر چې د پاکستان فیډریشن ورته وایي ستا حساب له پنجاب سره یو ځای، ستا حساب یو ځای له سند سره وي، ستا حساب یو ځای له بلوچ سره وي، ستا حساب د بل چا سره وي، ته د عثمان رنګه کمزوري سړی ور واستوې او هغه چې هغه ستا مقدمې ته ولاړ شي او هغوی ته وایي دا زموږ کم والا خواسې پاګلان دي ستاسو باندې ناحقه دعوا یې کړې دا ستاسو دي. ستا وکیل یا ستا مشر ستا د کلي حق پر بل چا باندې وخوري ولکه وکیل ته یې لکړي، ولکه جماعت ته یې لکړي، ولکه غم و خادي ورسره وکړي او که کمزوري عمل دای سلام خو ولکه ور واچوي چې څوک ستا د کلي مشر یا ستا د کلي نماینده ستا د کلي مفادات په بل کلي وکړي. موږ خو د 83 کاله زه موږ اکثریت داسې نمایندګان پارلمنټ ته استولي دي پښتانه له بولانه ته چتراله ځه چې هغه د خپل وطن دعوا یې نه ده کړې، د خپل سواد دعوا یې نه ده کړې چې دا ستاسو ستونزې څه دي، نه په صوبایي اسمبلۍ کې، نه په قومي اسمبلۍ کې، نه په سینټ کې. ولې؟ نو مهرباني وکړئ سیاست وکړو، هغه سیاست چې زموږ وطن ته خیر رسوي، زموږ دشمن ته خیر نه، زموږ وطن ته، زموږ کام ته،
ظالمانو جابرانو ته فایده نه، هغه سیاست به نه کوو، هغه به کوو چې مظلومانو ته غریبانو ته فایده ورسېږي. نو ما ستاسو ډېر وخت واخیستی او بیا دا چې دا کوم تعلیمي ادارې چې دوی نیول شوي دا مخکې موږ بیان کړي دي. انشاءالله که خدای کول بیا به په سینټ کې پښتونخوا میلیون پارټي به دا یادوي. له دوی دا خواست کوو چې دا تعلیمي ادارې په کار دا دی چې زر تر زره یوه میاشت کې په کار دي چې خالي عدالت ته په کار دي. دا د سکولو دپاره دي، دا د سکولونو دپاره دي، د تعلیم دپاره دي چې څومره تعلیمي ادارې په سوات کې او که په ټوله خیبر پښتونخوا کې دي که په کوټا کې دي، په کار دی چې دا تعلیمي ادارې دوی خالي کړي، استادان وراسي او په دې کې خپل درس ورکړي، بچیان ورسي دې ته. اور وزیر اعلی صاحب اور ورسره د دې چې کومه کابینه ده هغه هم په کار دی چې په دې کې ځان نه واچوي، په کار دی دې کار کې په کار دی چې خپل خبره چې ده پر مخ باندې یوسي. ستاسو ډېره مننه. کور مو ودان شه.